السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلې به یو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزو کې به ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی ثوابه کې ظالم خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کړه. ښځې به یې پردو سړو سره غلط کارونه کول چې کله به یې خاوند په کور کې نه و ښځې به یې پردو سړو سره غلط کارونه کول او د هغه غلط کارونو په وجه به یې ځان ته پیسې پیدا کولې. چې کله خاوند ته پته ولګېده نو خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کړه. واقعه څنګه رامخته شوه ښځې داسې کارونه ولې کول ښځې په کومه طریقه قتل شوه خاوند ټول حقیقت راښکاره کړو. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د خاوند د خبرو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ټوپۍ ثوابۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده. ډېر زیات ظلم شوی دی. خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدردۍ غره قتل کړې ده. د ښځې دوه بچي وو. هغه دوه بچو باوجود هم ښځې به پردو سړو سره غلط کارونه کول. خپل نجاست په یې خرڅولو او هغه نجاست باندې به یې پیسې پیدا کولې. چې کله خاوند ته پته ولګېده نو خاوند په غیرت کې راغو تمانچه یې راواخیسته په ښځې باندې ډزې وکړلې او خپله ښځه یې ډېره په بد حالت کې قتل کړه. دوستانو دا ډېر د افسوس مقام چې کله یو ښځه د خاوند بې اجازته چې کله خاوند په کور کې نه وي او د خاوند بې اجازته په کور ته پردي سړي راولي او هغوی سره غلط کارونه کوي او بیا د هغوی نه پیسې اخلي. دوستانو پولیسو دغه خاوند ګرفتار کړی دی. خاوند ټول حقیقت راښکاره کړو. پولیس وایي موږ به د دې واقعې نور تفتیش کوو بیا به د دې خاوند رها کوو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.